حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخکاتونو کې وعده شوی و د الله د طرفه پسارو کې محللات بیان شوی او د استثناء وعده شوی و الا ما یتلا علیکم سسیزونه مستثنا دي. د آیت کریمه کې الله جل شانه هغه مستثنیات ذکر کړي. بهیمة الانعام حلال ده و دغه سسیزونه دي چې دا پکې نه دي روان. هغه سدي میته او دم او لحم الخنزیر او ما اهل لغیر الله و غیره دغه سیزونه. او مقصد د آیت کریمه ده بیان د محرمات الهیه. حرمت علیکم المیتہ حرام کړل شوی د پتا سبحان دی مردارا اے اکلها یعنی خوراک د مردار در باندې حرام دی. دی کی اشاره د په اعتراض تکي. خلاصه د اعتراض دا ده چې تحریم یو حکم شرعي دی او دا حکم شرعي خو زوات پورې نه متعلق کیږي. مردار د حرام ده میته خو ذات دی. نو دې جواب کوي اکلها. خلاصه د جوابدار دا حکم شرعي د عرض پورې متعلق دی چې عقل د میته دی او احکام شریعه د اعراض پورې متعلق کیږي، زوات پورې نه متعلق کیږي. ځکه هله حرمت خو زوات کی نه. ودم دیم د محرمات نه وینا دا وینا مطلق ذکر شو بل ځای کې قید ور سره شته چې مسبوح ای المسبوح کما فی الانعام ودم مسبوحا ولحم الخنزير او د خنزیر غوخه. خنزیر و نه ویل غوخه ویلي ځکه سارو کې مقصودی شی غوخه. وما اهل لغیر الله بی اغا چې आवाज وکړي شي غیر الله تبي باغی باندې आवाज غیر الله ته څنګه وشي بیان ذبیحه علی اسم غیری چې په نوم د بل چا باندې ذبح شي. درې څلور شو. والمنخنقه بنزم منخنقه حرام ده. منخنقه چاته المیتة خنقن جمله سوی په خپل مرګ باندې په خپل مرګ مړ شي هغه هم حرام ده. خانق اصل کې خپا کول ته وای. خپای کې مونږ ورته خپا وای. تاسو ورته سوای مړی نه کله کوي چې او بس سای ناراضي کنه پوزه په بند کیا به بالغ کی دي. ندی ته منخنق وای. سره را سمله او یو دوه کسان لاسینه ونی چې او یو درې په بالغ کینه وو کی دی هو بالغ باندې کی دی نو لس منټه یا 45 منټه کې دا سړی مړ کی. تقشان چل ورسره افغانستان کې یو بادشاہ تیر شوی سره کې صدر هغه سره د قشان چل خپل مرګرو کړو. کمرې له بیولې او دوی لاسینه نیولې او دوی کله کې خپې نیولې چې نو خوځيږي او پینځم په بالغ خيو او په بالغ سو استعمال فماتت.
والموقوزه حرام ده موقوزه چاته المقتوله ضربن جوهل وجل شي په وهلو باندې په وهلو یې سړی مړ والمترديه الساقطه من علوين الى سفلين دبرن کتر او غرزه غرن رو غرزي کې مړ والنتيها المقتوله بنت اخرى لها هو جلشي د خکر په وهلو د بلې دی لره خکر باندې بل وې په خکرونو باندې دغه کی زخمی کې مړ شي دې تنبيه وای علی ونشي وما کل السبوع منه یا هغه چې خوراک زناور داغي نه وکي او مړ شي د کچرګي او لیو ور تراشه خپتي ویسي او چرګ تغيږي کنه او لګي ولا سته منټري ست چرګ مړ شي علی ونشي نو دا ما کل السبوع منه ده پوښي الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کړئ دا الا ما زکیتم د ټولو مذکورات نه ګوري دا استثناء نه ده بیا به معنا دا چې لحم الخنزیرم چې حلال شي نو حلال دی وما هل لغیر الله به کوم چې حلال وي شي نو بیا خیر نه دا وما هل لغیر الله به نه چې روس د سدي دا غیر پاره دا د استثناء دا غیر نه ده ها مستثنا منه یا غیر ادرکتم پیرو تاسو کې روح پیدا کې من هذه الاشیاء فذبحتموه ذبحا په خابه موږ چې واړو مرغۍ په بدی لیندې وشتي او رب غزري ته به سرتاو دا به تاسو ډېر خورلې کنه دا مرداري دي ښا اثردار چې چاقو باندې حلاله کې او بس دغه تلار شي پیدا کې چې زخمی شوی دا او بس حلاله او کې وینه تلار شي بیا حلاله او سر په پتاو کو دا وینه بم بیا په کوخي باندې واچوله امنګ ول دې کې بیا ډېری استل کې تاسو هم دا ذکرې کړی ډېر خط ځواني ډېر خشه ده دا به موږ ټول غرمو کې به ورکو دی غرمو کې به دا چتی متي ډېرو دا سه بول کېدل دا ځانونه پټه او دا بجلی تارونه په باغی کې به دا دغه ختی هغه څور ته وي هغه ایا قسم مرغۍ دي چې هغه आवाजونه کوي کو کوته وي کته نو هغه په دې بجلی په تارون باندې غلي غلي به ورتلو او گزار برابر شنو ډیره خوشحالي گزار برابر شو بس مرغۍ په روغل سړي زړه ډېر خوشاله او روح بیا یو او باجی ټوپک باندې به ښکار کاو علن نصب او هغه چې ذبح شي علی اسم النصب په نوم د بوتانو په نوم ذبح شي جمع د نصاب او هي الاسنام هغه بوتان دا ولی باغی اتب کو ما هل لغیر الله بی کی دا داخل وکړه دې کې حکمت څه ده حکمت پکې دا ده او ما هل لغیر الله بی دا عام ده ګوري او ما ذبیال النصب خاص ده د تخصیص بعد تعمیم او ما هل لغیر الله بی کی صرف بوتان نه راځي بزرګان پکې راځي بزرګان په نوم یا پکې ناوي گاډي کې راوړي او گاډه چرګ ورته حلال کې او وینه پټېرونه ورواچي او چرګ ورکی نه دا حرام ده یا میلمه راځي څوک معزز راځي چرګ مخل حلال کې یا چيله مخل حلال کې دا حرام ده او ما هل لغیر الله کې داخل او میلمه له چې سکه نو خیر ده کنه ګډ ورته حلال خبره ده خو میلمه ته خوشاله ده پر مقصود پکې خوشحالي ده میلمه تقرب الى الذب پکې میلمه ګوري دا او ما هل لغیر الله کې دي خان دا جساس لیکلي دي احکام القرآن او مفتی شفیع رحمه الله په خو وضاحت ماره په قرآن کړي وتستقسموا بالازلام او چې تاسو قسم تقسیم طلب کړئ تطلب القسم والحكم تقسیم او حکم تاسو طلب کړئ بالازلام په غش اصل کې تاسو د دې غشیو یو لالی کله او بل نام لیکله او بل خالی او دا به په کتای کې واچول کړه په کڅوړه کې او د دې بوتانو منجور او هغه بداسي کول څنګهول به غوي به واخې تر 15 کسانو به شریکو و چې چارو وته
ټول بداغي هغه بچروته نو نام بچ پلیکل او ټول غیب دی یو شو او چې چا بلار وته هغه بتی وته کنه تستقسمو بالاسلام دا چې غفل بروته یو بری غفل لیکل او هغه بیا دوباره کاو کنه بیا بد سر نس تاسو مونږ چې واړو دا څه وکول تاسو کې یاد شي کہ نیم مرګري به یو طرف ته شي نیم مرګري به بل طرف ته شو ناره ډلې بخپل خپل مشر او دا صاحب الحق به چا سره دی په فهمت کې راغی وای راځي چې لود د وچو نو کوتړې به راوخت لاړې به پیوا چلی یو سر ویلون چې وچ کلود زید الله به یو ډلې مشر او دی یو ډلې مشر به ضیاء الرحمن نو چې د به ویل چې لود نو بس چت بم ک چې لود په پریوتو نو بس صاحب الحق به ددو د ډلې مرګري تاسو تکره افغانستان کې طالبانو حکومت او یو لسوال دې توي د غټي ضلع د غټي علاقې مشري او بس مولا دلبر افت دی ورته ویلې مولوی دلوډ خسته ځوانو او سوچ خرو قسم مې ده په خدای اغله د ځمکې لانجه راغلی و یو په بل باندې داوا کړی و کړه چې د ځمکه زما د وغې دا را سره لیکل دی او دا دی مولا دلبر خون نور نه پوهې د پته سپاره یې نه ویلې کنه مولین حکومت پټکې تړلو خلک ورته مولوی صاحب ویل بس هغه راځي چې لند و چوکو بس کوډړې راخسته و استالون کو چې د مدعي و خبر بداله یو هغه ته چې لند و چې کنه بس و چې د دې زستا سنشت بل ور قضا په ځلې په لته و دا په خبره ګناهګارو لیدلې دي په دې ګناهګارو د دې ګناهګارو د لیدلو خبره ده ها شنیدن نه ده دیده هغه شنیده وای کوي بوت مانن دیده او ریدل خو د لیدلو په شان نه کړه نو ما د لیدلو خبرې دي ها نو ګورئ واستقسموا بالازلام جمع د ظلم ده په فتح د ذا سره او په زمې سره ظلم ما فتح اللام سره د فتح د لام نه په گاړو صورت کې قدحون غشه ده په کسره د قاف سره سهم صغیر لا ریش له ولا نسل تیروالی نه او سکیم نه وکانت سبع وو عند سادن الكعبه دا منجور د کعبه سره سادن د کعبه یعنی منجور د کعبه خادم د بوتانو مشر علیه علام پدی باندې نخوي وکانو یجیبونها او دی په جواب طلب کاو د دینا وینا بارتو می تمرو کدی ورته امر وکنو ایتمرو مننه به کولو نه حتم انتو کمنه به کمنه معنا دا څنګه چې ورته ویل مکه وای یا وکای معنا دا چې امر به ورته وکي یعنی نام براوته یو سره په سفر ته تم ورغه به زه سفر لازم دا سفر می څنګه دی وای تل صبر وکړه کڅوړه به شروع ذخیره نه کړو به په ځوال لاس به ورته نه کړ چې نام براوته نو زبخت وره سفر دې ډیر خدای ایست بروان چې لا براوته و دې سفر کې درته خیر نشته سره به بیرته کور لاړ واپس به بیا سبا راغی و بیا وګوره دې کې لسه شل ورځې به میشتار چې چرځل بل الله راوته بس دې سفر کې خیر نشته دا چې چلونه الله و ذالکم فسق دا ټول خبره خروج دي عن الطاعه فسق خروج دي اطاعت نازل شفاره په کې عام حجۃ الوداع الیوم یئس الذین کفروا نرزنا امید دیا کسان چې کافران دي من دینکم استاسد دیننا ان ترتدوا عنهم د دین نه امید دي چې تاسو مرتد شئ دا غینا بعد تمیم فی ذلک پس د دینه چې د دې تم او پدې کې د دې ختمه و چې دی براوړي خو چې تم کټ شو ځکه مسلمانان یو قوت شو یو نظریاتي قوت شو به اراده نه و نبی علیہ السلام چې بیت المقدس نه کعبه ته مخ کړه بس وای وسروړي اوس برازي د خیر سره زمونږ قبله ته مخ راو کړو زمونږ دین له برازي خو چې کله چې دا مقام شو مطلب دا چې مؤمنان خپل یو افرادي قوت شو او یو مرکزیت ورته حاصل شکنه نه بس اوس پوه شو چې دا اوس نو دا وړي دوه خلک نه دي لما راو من قوت ير کړ چې دی ورید قوت د دې فلا تخشوا الله دین مو ویریږي وښو نیمان ویریږي اليوم اکملت لكم دینکم ننرس پورا کړه تاسو تما دینکم دین تاسو احکام او احکام دا غي فرایض دا غي
نبنازلی کی پس داغین حلال و حرام چی سدی دا حلال دی چی سدی حرام دی اغبا حرامی واتمنتو علیکم نعمتی ما پورا کڑے پتا سے نعمت زما بیکمالی ہی پا پورا کولو سرا وقیر بی دخول مکہ اتمام دا نعمت نا دخول مکہ مراد دا آمینین دین سره ویلی اکملت لکم دینکم دا نعمت سره اتمام ویلی دیکھ فرق سره فرق پکی دا دے اکمال اکثر و استعمالن دے پا کم کی او اتمام اکثر و استعمالن دے پا کیپ صحیح چو کلا یو دبل پزے کی استعمالی کی دلتا دین کی خود کمیاتو کی خبر وکنا اکمال دا دین خود پا کمیاتو کی راغلے پا حل و حرمت و فرائض و واجبات و غیر کنالتا اکمال ویلی او دا نعمت عظمت تا اشاره دا او عظمت کل رازی چه پکیب کی عظمت پکیب کی نو کیب سر اتمام پکاری نزکی دلتا اتمام تو ویلی وردیت لکم الاسلام دینا اخترت لکم الاسلام دینا ورکڑے میں دستا صدفار اسلام دینا دجیت دینا ومن اتر داش چیزی خو حرام دی خو کچوک مجبوری نبی آخیر دی ومن اتر فی مخمسا اغا سوک چی مجبور چی پی مخمسا مجاعت پولگا کے الحاق لشین قلر دیو سیستا مما حرم علی اغا چا اللہ حرام والی راوستے دے پاغی باندے پاکرن و خوراک کی تیوکو غیر متجانب الاسمن پدا سے حال کے چھدے مائل نہیں دے اسمن معصیت گناتا پا ان اللہ غفور اللہ اللہ بخود کے دے دلارا دا آغا سچد سخوری رحیم بی بی باتی لوچ مباہ کری دیتا بخلاف المائل اسمن بخلاف دا آغا چاچ مائل اسم لئی مطلبس مشتملی پا اسم بانے قاتی دا طریق دی لاری شکی یو باغی مثلا او وگیشی نو پراہلو لولا کل دا شافیو مسلک دے زمان مسلک دانا دے اگوی متجانب الاسمن ندا مانا دا چغلا تسڑے روانیو دا لگی نمڑکی گی نو دا خر وخا بنخوری منگوی چغلا لزیو که تبلیغ کیزیو وگیشی نو دا خر وخا دیو بخوری منگوی سفر دا تاتو که سفر دا معصیت تو دوارا یو شاسی اگوی دا غیر باغین والا عادت چرا خلے دے نمنگوی دا باغین دا مانا دا چه مزیب نلٹھئی او عادت دا مانا دا پڑکا خلو بے نخوری چه وی وی چا خود لپئی او کخری او کدس پئی اور آتا وقا ملاو سنا چوری تی پکی کوا تاسی بنکائی غیر متجانب الاسمن مائل با اسم تنی مانا دا دا پڑکا خلو بے نخوری چه دمر اخری دمر بخوری چه دا روح پیسات تنشب یسلونک یا محمد سوال کئیتا نے محمد ماذا وحل لہو مخی محرمات ذکر شاید کی دی کہ اس محللات ذکر کئی تپوس کئیتا نے محمد سحلال دی دی لرا پا متائم و مناکے ہو کی من الطعام دا خوراک ناروس مناکے ہم ذکر کئی قلو حل لکم الطیبات ورطوایا حلال دیستا سے پارا پاکیزہ چیزینا المستلزات اشارہ کہ طیبات صرف حلال نہیں دیا آگا حلال مستلزات جستا سے طبیعت منی وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ وَالسَّيْدُ مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ اخکار دا حغا سچ علمتم چتا سے تعلیم ورکڑی من الجوارح دا اغو کواسف کسب کون کنا من الکلاب دسپون والسبائی درندگان والطیر دا مرغانون بازون وغیرہ ای دم تعلیم ورکڑی دا باغی بان اخکار کوئی ندا دا تروا دے خو سلوٹ سرطن دی پکے گو رہی یو دار چھ مکلبین زخم بجوڑی او ارسال بے کے مکلبین دا حال دے دا دا چانا دا علمتم نا فدا سے حال کے چتا سو مکلبین خوشی کون کیے دیس بولا دا حال دے او دا مکلبین دا ماخوذ دے کلبت القلبنا پا تشدید سرا ارسلتی والا سید اخکارتا میں اور خوشی کا فدا سے حال کی چور خوشی کون کیے تعلمونهن حال دے دے زمیر دا مکلبین ندا بحالین متداخلین شی ایدو ادبونهن تاسو ادب ورکڑی دیتا مما دا غسنا علمکم اللہ چه تاسو اللہ پویکڑی من آداب سید پادا بدخکار پکلو خری مما دا غسنا امسکنا علیکم چه ساتلی دوی پتاسو تاسو دے ساتلی سرور سرطو نشو یو دارے چه پخپلا خواخ بید اخکار نہیں کرے تابا لے گلے
دویم دار هغه سپی به چې هغه د تا تعلیم ورکړي او دریم دار چې خپل ته خوراک نه کړي تا ته ثابت راوړي او څلورم دار وذکر اسم الله علی چې کله سپی ورلېږي نو د خدای نوم په واخلي بسم الله الله اکبر نو بیا د تروان وکلوا مما امسکنا علیکم وان قتلته وان قتلنه اگر کا دوی دا کار قتل کم خیر د خپل ته خوراک نه کړي روا دي بلم یاکلن منه چې خوراک یې نه کړي بخلاف غیر المعلمه فلا يحل صيد الاغير کار خو نه حرام حلال وعلامه علامه دا ان تستر سره د تعلیم علامه یې صدا ان تستر سره اذا ارسلت وتنزجر اذا زجرت او چې تبلیږي دیګل کیږي اذا ورسلت چې ته کله لګي او مطلب بدی کې بچته کله باندې او خکار به درته نیولې او خوراک به تاغین نه کړي دا علامه واقل ما يعرف بذلك ثلاث مرات کم سے کم چې دا په تپې جنې دا بدري کرته پاین کلت منه فلیس مما امسکنا علی صاحب عقدت خوراک کو کو دې سپو بیان دې هغه چې صاحب ته ساتلی خاوند فلا هل اكلوا كما في حديث سيئ حدیث دې سیفی ودی حدیث کې دا ده ان سید السهم کار د سهم غشي اذا ورسلا چې کله غشه اولې غلې شي او وذکر اسم الله علی د الله نوم پاغي باندې یاد شي کسید المعلم من الجوارح دا پشان د خکار د معلم دې د تعلیم ورکړي شي من الجوارح د کواسب او ناچ حیوانات دي پوښې په مطلب باندې غشي خکارم د قسان ده په غشي به غشي او غشي کې او بسم الله اکبر دی ویل او بس دا غشي شنو بس ټیک شو او غشي خو به د څه وکړه چې خو به تیرو وکړه باقي باندې خلاله کیږي کړه ادا د ټوپک غد دینه مستثنا د غدا سینه د ګوري په ټوپک غ حرام ده ها وسنی مفتیانو د دې فتوا ورکړي چې ټوپک غ حرام ده ځکه دا مردکه چې کم ده د ټوپک نه داخله تیر نه ده کم چې تیرې یې نه دغه پکې په زور راغلی کنه ځکه بارود زوري ورپسې کنه نو په خپل دغه غونی او غشي خو په خپل دغه باندې غشي خو معمولی شانده سي کېم نه تا زخم جوړی کړ اوس کو رسول الله علی د الله نوم یاد کې پای باندې د ارسالي په وخت لګلو د دې کې واتقوا الله او پویږي د الله نه کینن الله جلدی صاحب کوون کې ده اليوم احل لكم الطيبات ونمرز حلال چې تاسو د پار المستلذات بندور سيزنا او طعام الذين فراق دای کسانو اوتل کتاب چې ورکړل شوی د کتاب ذبائح د يهود او د نصارا حل لكم حلال دي تاسو د پارا وطعامكم يا فراق تاسو دی لرا حل لهم دي طهارت حلال دي دا په خاني علي کتاب وسنی نه ګوري وسنی مشرکان دي ها والمحصنات من المؤمنات یو پاک دامن خزی د مؤمنونا والمحصنات او پاک الحرائر اسیر خزی من الذين لا کسان اوتل کتاب کتاب ورکړ چې من قبلکم مخکستاس نه حل لكم ان تنکیدا مناکح شو نکاح کې د اهل کتاب ذبی هم در تعالی لدا او خزی مالالي هو چې خزی جایز نه دي ها ځکه اوس مشرکان او چې خزی وکي کنه خو بل دین نه پریدي خاون به بي دي نه اذا تمون چتاس کلور کې او ته جوړون مہرون مہرون دای مسنین متزوجین په داسار کې چتاس د نکاح اراده کوون کې غیر مصابین نئے زنا کوون کې مولین نبی زنا بینا اعلان کوون کې په زنا نه د دې تر علامت تخیزی اخدان نه نیون کې پټیارا نه لرا اخلا دوستی منو نه د دینه تسرون چې پټ کوي به زنا منو نه د دیسا دوستی ور سره پټانه کوي چې د خځې سره دوستی خو ځنه ای کنه نور پکې څه یا ګرل فرند ورته وای کته ګرل فرند او هغه ورته بوای فرند وای دا څه د پاره دا فرند ور سره کوي فرند مرګتیا ته وای کنه دا ور سره څه د پاره خځې سره مرګتیا اسی او بیا دا عوام ما په خور ولې نیولې دا دغه په خور ولې نیولې او بیا ور سره گیر شي قسم دې ګورې داسې واقعات شي په خور ولې باندې ولې لا سمر سره ملاوي غب شپ مر سره لګي ودا زمارو
پرس کال یو بل دین واقع دلته یو کس راغلی و او بس هغه ډېر افسوس کوو ډېر ژړی مونږ ته نه تپوس کوو چې څه وکړمه کنه هغه داسې دی چې یو سړي سره د ده ملګرتیا ده او هغه یې د ښځې سره ملګری کړی دی کنه ښځې ورته چې دا زما رور دی بس صحیح شو بل سړی پخوا نه زه پېژنم هغه یو مردار سړی دی او ډېر مالداره دی او باندې تللی دی بار ملک ته دا سړی ډاکټر و دا ښځې خاوند ډاکټر و دی بار ملکه په دوره چېرته ډاکټرۍ کې تللی دی 20 ورځې یا میاشت که نه او بس ښځې دلته چې کوم دی نو بس د دې خپل رور سره چې کوم سره وروري نیولې و پردي سړی رور کړی و او به د دې سره بدکاري شروع کړې و لین دین یې ورسره جوړ کړی او دا سړی چې راغی نو سړی به پرې پوه شوی که نه او 3 بچي مې دي او ژړل او داسې ژړل دي بله ځای کې را سره ناست اوس ته اوښکې راتلې او ښځه راته قسمونه راچوي او بد داسې راته کوي چې طلاق راکړه داسې معاملې وې طلاق یې ته اخېسته دماغه چې وروری باندې سود نیولی او د هغه سره نکاح کول خو دې سړي ژړل چې بچي راته پاتې کېږي او خلک خبر نه شي او سړي دا فتوا غوښته چې د دې سړي وجل و څنګه دي جایز دي که نه دي یو پښتو یو د پښتو فتوا ده او یو د شریعت فتوا ده شریعت فتوا کې نه ده جایز صحیح شه او هغه شادي شوده دی چې شادي شوده دی بل حکومت قصاص او حد به څوک جاري کوي حکومت وایي حکومت نشته دی حکومت دا څه دی عمران خان مولوي صاحب نه دی دا حکومت نه دی نو دغه اسلامي حکومت اسلامي نو اوس موږ درته کوم دغه چل دی نو دا چې وټونه مولیان له نه ورکوي اسلامي ولې کم ځای را راځي اسلامي خو به همدغه راځي نو نور شی دي اسلامي مونه که نو اوس موږ څه وکړو سړی ډېر خفه او پریشان داسې حالات د الله وایي ومن یکفر بالایمان هغه څوک چې کفر وکړي بما یرتد مرتد شي فقد حبط عمله برباد دی عمل صالح د قبل ذالک فلا یرتد به اعتماد نه کیږي باغی باندې ولا حساب علی ثواب نه ورکول کیږي د تباغی باندې او په آخرت دی او په آخرت کې من الخاسرین تاوانیان نظامات علی چې کله مرشي په دی باندې درود شریف وایي